اے پیغمبره خبرې خو ډېرې دي خو ستا امت ته یو ګفټ در کومه امت ته به دا ګفټ وړي وایي یا الله څه ګفټ دی څه ګفټ امت ته ویسمه وایي د سورې بقرې د آخري 2 آیاتونه د امت دپاره در کوم ورته ووایه چې دا د عرش رب د عرش نه ستا امت ته را تحفه راکړې دا ورله ویس دې کې څه دي چې الله تعالی د عرش د پاسه پیغمبر علیه السلام ته دا آیاتونه دا 2 آیاتونه د امت لپاره ورکو دې کې څه دي واعفو عنا اے الله پیغمبر تحفه ورکوي اے ګناهګاره اے مجرمه اے بېلمازه د عرش رب دله تحفه رالیږلې ده چې څومره جرمونه دې کړي دي رب وایي دا وایه چې واعفو عنا اے زما ربه ما معاف که زه مجرم یم او تو معافی کوونکی او بل څه وایه واغفر لنا د عرشنا رب ګناهګار امت ته تحفه راولېږله چې ای ربه زما مغفرت وکړه او ای ربه ورحمنا او ما سره د رحم معامله وکړه ما سره د حساب کتاب معامله الله تعالی د عرشنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا یا الله معافی دارته الله دا وظیفه خي دا وظیفه راته څوک خي څوک ملا صاحب لذي ملا صاحب وظیفه راته وخی څوک د جماعت امام لذي څوک چا لذي او څوک چا لذي اے رب د عرشنا د رسول الله ګناهګار امت لا یو بهترینه وظیفه ورکا رب وای د معراج پښپه رسول الله لورکوم او تا قیامت چې څومره امت ده ګناهګار مجرم نو د رب دا وظیفه دی کوي چې رب ما ته معافي وکا رب ما ته مغفرت وکا رب ما سره د رحم معامله وکا دا وظیفه دی کوي رب وای زبه معاف کوم زبه ورته مغفرت کوم او زبه په رحم کوم چې څوک وظیفه در کوي په خپل چې دا وظیفه کو دا زر کوم اسه سم خیل چې هغه وظیفه کې نو به باندې معاف کوي کنه باندې معاف کوي الله له چې څوک د الله شي او الله لزان ورکه الله وای زره دایمه بس زمار زسته نو موږ مینه د سره کو جماعت سره د چا محبت شته دا یو سړی پیدا شي چې د خدای کور بزه جوړوم د په جنت کې کور جوړول دي د قران سره د چا محبت شته د مدرسې سره د چا محبت شته اے مسلمانا ته چې په څه باندې عاشقي او ستا 24 غنټې پاغي کې تیریږي رب وای دا عاشقي پریدا ستا د ضرورتو د زندګۍ ذمہوار زیما دا خپل مقصد د عشق مگر زوا دا ذمہواری ما اخستی دا عشق د ما سره شروع کا چې ځانم درکما او دا ټول جهانم درکما ځانم درکما هر ملک ماست که ملک خدا ماست چې الله زما دی وای دا ارس زما دی او چې الله زما نه دی نو هیڅ زما نه دی رب وای قران لراشه اسلام لراشه دین لراشه زدل زانم در کوم ز خپل رضان در کوم زدل جنتم در کوم او زدل د پیغمبر شفاعتم در کوم او په جنت فردوس کې د رسول الله رفاقتم در د ټول قران فضایل درته نه بیانوم زه درته د 2 آیاتونو فضایل بیانوم به تقریر خلاصوم 2 آیاتونو د سوره بقره اخري 2 آیاتونه تاسو لرزي آمن الرسول بما انزل اليه من ربه کله چې مړ وشي او یو کسي سر ته ودرېږي او بل خپوتا د خپو والا دا 2 آیاتونه تلاوت کوي آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله تر اخره پوری دا وای د دې 2 آیاتونو فضایل درته بیانوم پیغمبر علی السلام د طائف نراستون شو طائف کې خلکو پکانو باندې شتلې خپې مبارکي د رسول الله په وینو باندې رنگ بندي او خدیجه الکبرى وفات شو او د کافرانو اذیتونه دي او تکلیفونه دي پیغمبر علی السلام څوک عبادت ته نه پریدي هر طرف نه تکلیف او غم دي رب کائنات رسول الله ته وای رازا نندلا یو داسې عزت او یو داسې شرف در کومه چې ما په تاریخ انساني کې چالم نه دی ورکړی رب سره لراکه معراج در د عرش د پاسه راغواړم او د عرش د پاسه در سره ملاقات
پیغمبر علیہ السلام د ام هانی پکور کې در جبرائیل امین راغه او وزر باندې دا چت اوه پیغمبر علیہ السلام تیرا بار کو او به حتیم ترا واس بیت الله شریف ته او د اغه زین رويستو او په بوراق باندې سور کو او بیت المقدس تیرا واسطو په بیت المقدس کې د ټول انبیو امامتی وکړه او بوراق ال تړلې پری خود او الله پاک دو جنت نه د زمرودو یو سیړی راخته کړله او د سیړی په یو طرف باندې او په بل طرف باندې پرشتي تر جنت پوری په استقبال کې ودرېدلی او رسول الله د بیت المقدس نه په دغه سیړی باندې روان شو او سدرۃ المنتهى ته ورسید سو کوئی د وزیر اعظم استقبال وشو سو کوئی د صدر استقبال وشو سو کوئی د چا او سو کوئی د چا استقبال دی ته ویل کیږي چې یو اسمان بل اسمان د بیت المقدس نه د اسمانونو او د غي د پاسه چې څومره سیړی ده د دې خي طرف ته او ګس طرف ته د رب فرشتي استقبال ته ولاړ دي او د زمرد په سیړی باندې رسول الله د رب ملاقات ته روان دیتا استقبال ویلے کیگی کله چې سدرۃ المنتهى ته ورسېدو جبرائیل امین ته التپات شو او پیغمبر علیہ السلام له الله بل سورلای راولېګل هغه ته رف ویلې کیږي د شنو بخملو یو تخې ول راولېګ پیغمبر اوس په دې باندې کینا اوس په زما عرش ترازی او په عرش باندې ما او تا ملاقات کو پیغمبر پاغه تخ باندې د پاسه کیناستو او عرش ته ورسېدو منګو تاسو سجدی لګو سبحان ربی الاعلى منګو تاسو لګو رسول الله عرش ته ورسېدو یو الله دې یو رسول الله دې او د عرش ته پاسه ورته په سجده باندې پریواتو وای سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى پیغمبر چې سر را پورته کو رب ورته نو قرآن یو سمندر کتاب دی مونږ تاسو خپل بچیم د دې سره تړلې ساتو او خپل ځان به مر سره تړلې ساتو او خپل اولاد او خپل معاملات او خپل کارونه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين